फरमाया बल्लिगू अन्ना कौमना इन्ना लकीना रब्बना फरदिया अन्ना वरदाना। ओ अल्लाह के फरिश्तों, ओ हवा के झोंकों, हमारा ये हाल और हमारी ये कैफियत हमारे कायद मोहम्मद अरबी तक ले जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। دا فلسطینی مظلوم مسلمانانو باندې د اسرائیلو سخت ناروا سلوک او د دې بربریت خاص کر د فلسطین مسلمانانو باندې چې په هغه په تراویح ولاړ دا یقینا تمام امت مسلمه زړونه اور غمجن کړل. لہذا دا پیغام جمعیت کانفرنس په توسط زه د جمعیت طلبه اسلام د کوټ څخه سره زه په ډېر سخت الفاظ باندې په دا مظلوم فلسطینی مسلمانانو باندې ظلم سخت الفاظ سره مذمت کوم. قائد فضل الرحمن ابن مفتی خون کوي دلیر قائد فضل الرحمن ابن مفتی خون کوي د صبر ستوري دی مولانا توحید. پیغام جمعیت د جمعیت پیغام دا د الله دین دی، دا الله قرآن دی، دا دغه جمعیت منشور دی. د قرآن نظام دین اسلام دا په معاشره کې راسي، په ملک کې راسي، ټول مشکلات به الله جل جلاله حل کړي. جمعیت علماء اسلام یو داسې تنظیم نه دی، یو داسې جماعت نه دی چې دا د چا پر مرضي جوړ شوی دی او که د هغه سړي مرضي ختم شوه بیا به دا برته ختم کېږي. موږ تاسې وینو په پاکستان کې دا جماعتونه جوړیږي، بیا چې خپل مقصد په پوره کړي بیا برته ختم. زما والد صاحب خدای وبخښي دا یو پله موږ له مستونګه سره او په ابتدایي زمانه کې د تبلیغ پیدل جماعت له مستونګه کوټې ته را روان دي. نو د مشرقي بایپاس باندې اوس خو ډېره آبادي جوړه شوله، مخکې کښنې کښنې کلي وې. دلته شپه تېره کړه پیدل جماعت دی، د ګرمي شپې دي، سبا سهار بسترې هم په اوږو رااخیستي دي، سامان راسره دي، تبلیغیان یو رالو رالو رالو. دا ریلوې لاین ته چې ورسېدلو امیر صاحب والې بسترې کښې دي یو ساعت، خولې را باندې بهیږي. موږ خو نو ملایان یو دوه د ملا کل د اساسه دغه یو پټو دي په اوږو. د دنیاداره چې راسره غټې غټې بسترې اخیستې وې هغه نو ستړي او خواران خولې په بهېدلې. وایي زما زړه پر خوږېدی په دا حاجي صاحب باندې ښه دی چې په له پورې حاجي صاحب دی بستره ورسره د خولې پر بهېږي. ما سوچ وکړ د حاجي صاحب ته زه څه ووایم د حوصله افزایي دپاره. وایي امیر صاحب مختص د تبلیغیانو ته ډېر چنګونه ورځي. ورنږدې شو حاجي صاحب ته، وایي حاجي صاحب وہ لوگ چلے گئے
जो इस्लाम के लिए खून दिया करते थे, अब हम कमजोर लोग रह गए, हम पसीना दे दे बहुत बड़ी चीज है। अगर खल्क उलाड़ چې د اسلام د پاره وینه ورکوله، امر دا کمزور خلک یو که مخالې ورله ورکړي دا به ډېر شي. هغه صرف علاقائی مسائل نه دي، ضلع کوټه، صوبه بلوچستان او ګرد ملک دا وخت مسائلستان جوړ شوی دی. په ګرد ملک کې مسائل دي، د صحت مسائل دي، د تعلیم په حواله مسائل دي او ضرورت زندگی هغه د انسانانو نه دي پره، او څوک چې دغه خبرې ذمہ داران دي هغه ذمہ دار انسانان هغه نه اهل دي او د بل د ایجنډې لپاره، د بل د خواهشاتو د تکمیل لپاره هغه پر ملک باندې مسلط شوي دي. اسمبلی وکیل تعلیم اچو اور موږ به مذمت کوو، په اسمبلی کې به دننه هم کوو، په روډو به هم کوو، لار به هم کوو. نن موږ تاسې د کوټې و عوام ته د څښلو اوبه میسر نه دي، ګیس نشته، بجلي نشته، په ګرمۍ کې اوبه نه وي.